السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانونو زرن تاسو ته درې اعمال داسې خایم چې د هغې په کولو سره به الله پاک تاسو ته یو ډېر لوی نعمت نصیب کړي، او هاي نعمت ته ویل کېږي دیدار مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. ها شاعر فرمائی جس خواب میں ہو جائے دیدار مصطفی حاصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس خواب میں ہو جائے دیدار مصطفیٰ حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جا. زمانونو درې اعمال کو تاسو په خپل زندګۍ کې راوستل، الله پاک په تاسو دا نعمت ضرور نصیب کړي. لومړی عمل ځان د ګناه نه بچ کړه، که وړه ګناه ده او که لویه ګناه ده د هغې نه ځان بچ کړه، او خاص کر د نظر حفاظت کوي. کم سړی چې ځان د ګناه نه بچ کوي او خاص کر د نظر حفاظت کوي، الله پاک دا نعمت هغه ته ضرور نصیب کوي. دویم عمل، مونږ چې په زندګۍ کې څومره کارونه کوو چې هغه د سنت مطابق کوو. روټۍ خوړل د سنت مطابق، اوبه څښل د سنت مطابق، مسجد ته تلل د سنت مطابق، کور ته تلل د سنت مطابق، کپڑے د سنت مطابق، چهره د سنت مطابق. کو مونږ په خپل زندګۍ کې هر کار د سنت مطابق شروع کړو، نو الله پاک په دا نعمت مونږ ته ضرور نصیب کړي. دریم عمل، درود شریف په کثرت سره وایي. څوک چې درود شریف ورد کوي په کثرت سره، الله پاک دا نعمت هغه ته ضرور نصیب کړي. نو مونږ له پکار دی چې دروازه کم سے کم 2500 مرتبه درود شریف وایي، چې په 40 ورځو کې کم سے کم 1 لاکھ پیری درود شریف مونږ ضرور وایي. نو کوم سړی چې درود شریف کثرت کوي، الله پاک دته دا نعمت ضرور نصیب کوي. او چاته چې هم دا نعمت نصیب شوی دی، زما د محبوب حسن یې لیدلی دی، بس دغه د هغې د زندګۍ ټرننګ پوینټ، د هغې نه پس د هغې زندګي بدلې شوې. زما ورو الله پاک زما محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له دومره حسن ورکړی و، او هغې له دا معجزات نو ورکړی، او هغې دنیا ته دا معجزې خپلې نه وې ښودلې، نو د هغې دا حسن هم کافي و چې خلکو لیدلی وي او کلمې وایي. نو که تاسو هم زما د محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دیدار کول غواړئ، دا درې اعمال په خپله زندګۍ کې ضرور راولئ. مع السلامه.